چاچی ما ته ستاسو طبیعت څه ګډوډ ښکاري. خیر خدای که نه؟ هر څه ټیک دي. ته آرام سره چای وڅښه. ستا تره به را رواني. زه لږه روټۍ پخوم. چې وځې نو دروازه ځان پسې بنده کا. نن د نور د بل طرفه راوخته څه؟ سلام نه دعا راتلو سره دغه شو چلولو. ولې به نه چلو مغشي؟ تاسو تیر ځل په تیر اختر راغلی وې. خو نن خو مختر دی که نه؟ اسې نیټه مو صحیح ښي ده؟ زیارت له انشاءالله. دا څه کوئ تاسو؟ څه کړي دي زما زوی؟ دته خو لږ وایه چې دې څه کړي دي؟ زنا یې کړې ده. څه له راتلو هغه دلته چېرته داسې خو نه ده چې زمونږ عزت هم لوټ شوي او مونږ خامخا ځان عزتداره ګڼو. زه ستاسو په مرضۍ هلته واده کولو له تیاره یم. بله ورځ به د شهاب ډولۍ روړم. ما سره به ځې؟ زه بلال الدین ولد جمال الدین بغیر د څه دباو نه د خپل ضمیر د لاسه مجبوره شم بیان ورکوم چې زه شیطان دوکه کړم او د خپلې کلاس فیلو شکیله انور سره مې زیاتې وکړ او د هغې عزت مې خراب کړو. راځئ جی. الو فاطمه زه جی. دا څه دي؟ ته مشري سرکار نه پټ راغلی که ورته ودې ویل؟ زما ښځی ته زه تا سره ملاوېدو له دلته هر څنګه راتلی شم. اوس ته ما ته ښځه ویل پرېږده. ستا د خولې نه دا ټوکې ښې نه ښکاري. ټوکې زه نه کوم ته کې. دا څه دي؟ وباسه دا سپین کفن اوس نه دې ولې اغوستی دی؟ پریکټیس کوم. څنګه څنګه چې ستا واده را نږدې کېږي ستا یاداشت کمزوری کېږي. تاسو نه کېدی شي هیر شو. د نوې ناوې راتلو سره زړې ناوې ته سپینې کپړې اچول ضروري وي. دا په تا څه چل شوي دی یاسمین؟ پیر شهاب تاسو زما د خوشحالولو ناکامه کوشش کوئ. لاړ شئ دې ځای نه. زه د مشري سرکار د غصې نشانه نه جوړېدل غواړم. که تا رنګینې جامې ونه چولې که نه نو زه به په تا غوسه کوم. زما په تن څه خو پرېږده. جامې نه صحیح کفن صحیح. داسې به رانه ونه شي. ستاسو په خوښه دا پخواني رواجونه نشي بدلېدی. که انسان بدلېدی شي نو رواج هم بدلېدی شي. تاسو انسانان پرېږدئ. خپل کور ته وګورئ. خپلې نوې ناوې ته. زه خو زړه شومه.
د پاره مغه شانې چا سره چې ما پړون به ظلمي نه کړې وه ته په ځان نه پوهېږي او مام ځان سره غورځې لاړ شه د دې ځای نه او مړی په خپل حال باندې پرېږده یاسمین بسپینی جامې نه اچي دا ډیر زوړ رسم دی شهاب امنه او نسیم هم دا بیرنګي کپړې اچولي دي او که خدای مکه زه د هغوی په شان دی وې نو ما به هم دغه شان دي کول چانه په ژوندوني مړی جوړول د کوم ځای ثواب دی ثواب وي که نه وي رواج ضرور دی چې کومو مشرانو دا رواج جوړ کړی نو په سوچ او فکر به یې جوړ کړی وي په داسې کولو به یاسمین د دا اطمینان شي چې د هغې هغه حیثیت پاتې نه شو چې کوم یې اول و تاسو د خپلو اختیاراتو استعمال وکړئ او دا رسم بیخي ختم کړئ کوی نه کما نو زه به دا واده نه کوم کینه کمال رورا نن می تاسو ته د واده د معاملاتو سرکولو لپاره تکلیف درکړی دی تکلیف څنګه مشر سرکار تاسو حکم کوئ یاره حکم خو د خدای او داغه د نبی پاک کمال رورا مونږ خو بس د لبیک ویلو والا یو بېشکه د ژوند په هر معاملې کې د سادهګۍ حکم دی خو مونږ خلک په دې رسمونو په رواجونو په چکرونو کې راشو او د یو ساده غوندې شیز نه ډېر پیچیده شیز جوړ کړو دا صرف د علم کمی دی مشر سرکار ټیک وایې تاسو اوس الله تعالی چې موږ له کوم علم او طاقت راکړی دی د هغې صحیح استعمال پکار دی که نه موږ له داسې مثالونه قایمول پکار دی چې د کوم په کتو خلک د سادګۍ سره د واده سوچ شروع کړي خو د دې واده نه پس زموږ په علاقه کې یو واده هم په سادګۍ سره وشو نو زه به دا وګڼم چې ما خپل فرض پوره کړ جی څنګه چې ستاسو خوښه یاغسې وکېږي ټیک ده نو بیا تاسو صرف خپل کور والا ته ووایئ او موږ به خپل واده ساده نکاح او سمدستي رخصتي نه زیات جنجال نه شور نه هنګامي ډېر ښه سوچ دی ستاسو مشر سرکار ټیک ده نو بیا سبا موږ در روان یو خپل امانت پسې الله په امان رورا نظم امی می په ما پسې مه راځه او مې وی چې نظم زد مه کوه بس د خدای دپاره ودرېږه زما خبره واوره زه نه ځمه زمانې نه کېږي چې د مشر سرکار چمچه جوړ شم او وروستو پسې ځم د دې نه علاوه نور څه کولی شي په کور کې په سکون آرام کولی شم زه د ډېرو ورځو نه شوګیرم لږ آرام به وکړم ته تاسو وکړه بهر لاړه شه هغې ته ووایه چې د همدا بیبي طبیعت ډېر زیات خراب دی او تبه ده 4 پیرې الټۍ وکړې سخته بیماره ده ټوکې مه کوه مشره سرکار تیاره شوې ده او هغه به ټول ځان سره بوځي
شهاب ستا د خاطره د مشر سرکار سره ډغر واله او ته وی چې زه به نه ځمه دا د کوم ځای شرافت دی د تلو یا د نه تلو سره د شرافت څه تعلق دی ته ځې شوق سره لاړه شه زما د طرف نه درته پوره اجازت دی زما هیڅ شوق نشته چې لاړه شم زه خو صرف د شهاب د خاطره ځمه زمون خو هیڅ شناخت نشته کله د مشري سرکار د خوشحالۍ دپاره کله د هغه د خوشحالۍ دپاره لعنت دې شي په داسې ژوند باندې ډیر سوچونه مه کوه زر تر زر تیاره شه تیاری څنګه تیاری تیاری خو د مشر سرکاري ستا او زما څه تیاری بس نن به نوی کفن واغوندو نور به موږ څه اسونه واتیان زغلو همدغه درته ویما چې نوی کفن واچوه او راځه بار ټول تیار دي یو خدا شهابم زه لاړه شه زما د صندوق نه سپین لټې والا نوی کفن راوړه په آب زمزم مې وینځلې دی نن به زه نوی کفن اغوندم نوی کفن به اغوندم تاسو دلته څه کوئ تاسو انتظار هم کو چې تاسو راغلی نو ناوې پسې به لاړ شو نن زما د زوی واده دی خو دې دی نه کی جنازه یې نه ده چې زه به ځان سره سپینې بلاګانې بوځمه زما او د شهاب نه سیوا به بل څوک هم نه ځي او دا څنګه واده دی هماغه شان څنګه چې د مشر پیر صاحب شوی و بچې دویم واده دی کله چې اصل واده نو بیا به بوزم دا ټول نن خو صرف نکاح او رخصتي د ټول ټبر ته تتلو ضرورت نشته زه دا صدراتو وخت دی ما خو یې جوړ تاسو راځئ نه داسې څنګه کېدی شي د دې واده دی وي او موږ دې پکې نه یو راځئ چې زونه وخت کېږي راځئ چې الله فاطمه بابي پرېږدي چې ځي اوس کېم نه تاسو ما سره راځئ که نه راځئ راځئ تاسو قرآن وایئ پیر صاحب په دربار کې ستاسو په انتظار کې ناست دی سره د ناوې هلته ورسه د قرآن پاک سره راځم
پټ کړې چې د کوم خپلاندې خور جوړ شي د هغو خپلاندې دا زموږ خانداني مقبره ده چې کلم د چا واده وي نو هغې دلته د مشرانو سلام کولو له ضرور راځي. ته ورته د دلته نه سلام کولی شي. ښځو ته دننه مخبرې ته ورتلل منع دي. ولې چې بې پردګي ونه شي. مړی چې دي سر تورې ښځې لیدی شي. ولې سړی سر تور نه څه د شکل نه خو شریفه ښکاري خو د سړو د هر څه نه خبرې. توبه توبه. مبارک تشا د ډېر خفان کولو ضرورت نشته. واده کېږي ستا خفولې ته دا هملا څه واده دی بابا. نه خو دواړو بیبیانو ته د تلو اجازت ملاو شو او نه یاسمین ته. داسې وړې وړې خبرې د زړه ته چې ځان غټو غټو خبرو لپاره تیار کا. مخکې به غټ غټ کارونه کوې ته، اوس خو لا صرف دوه دي. کله چې درېیمه راشي اصل شغل خو به هغه وخت وي. تاسو دا شغل ګڼئ بابا؟ که په زړه یې اخلې خفه به یې ته، که شغل یې ګڼې ته نو کامیابه به یې. منګه څومره خوش نصیبه یو، نورو ته یوه ښځه هم نه میلاویږي. او منګه د درو مالکان یو. لومبیا نه چې خفه شي درېیمې له لاړ شه، درېیمې نه چې خفه شي دویمې سره میلاو شه. که داسې کې نو ټیک به اوسې ته. یعنې دا درې واړه به تا بلکل لیونی کي. لیونی شوی خو یم. نوې ناوې چې ووینې نو ټیک به شي. ایو زما نصیحت په کلو غوږونو واوره، یوه ښځه هم په سر سوره نه کړي. کلومبی وي که دویمه یا به درېیمه. ته داسې وکړه چې د پیر صاحب سره راشه. جی پیر صاحب په خپل ګاډي کې راځي. او زه رستو لاړه شه کېنه. زر زه ګنې مشرې سرکار ته بویم ناوخته شوي ستاسو د لاسو. ما درته وویل که نه چې رستو کېنه. داسې وکړئ چې تاسو مخکې راشئ کېنئ.
پورې ساتلی شي هغه؟ ما خو یې سوچوتم دا ویلی دي چې تر څو په خیر خیر سره واده نه شوي چې بهر یې راپرې نه دی 2-3 ورځې پس یې آزاد کی. ستاسو کوم په سر سترګو سرکار تاسو بار راشئ. زه راځئ چې تاسو دننه بوځم. شهاب دا سکه ته دا ستا ښځه ده لور دې نه ده چې داسې دې د لاس نه نیسلي او کور ته یې دننه کې که مشر سرکار ولیدې نو ډېره به خفه شي. هغوی خوشحاله کله وي. مشر سرکار دې جنې ته आवाज کوي. هغوی ته ووایه چې لږ انتظار وکړي. موږ درځو. راځه. د نظره مشي هره بلا درنه لري. بیبي اوس د دې هر څه څه فایده؟ تاسو خو هلته اډو رانغلی. یزویه دا څه پیغورونه راکې؟ تا ته ښه معلومه ده چې موږ ولې رانغلو. زه د حویلۍ خبره کوم بیبي. مونږ ته خو چا ویلیم نو چې ناوې راغلې ده. ګنې مونږ څه نکریزې خو نه وي ایښودې چې بار به نه درتلو. ښځه بس اوس دا تقریر بند که. ناوې له مخکتنه کې سور که. هوا ولې نه؟ دا واله ژوندی اوسې. ته خو هم سور که. دا واخله د سکون ګولۍ. ته به په دې کور کې ډېره بې سکونه یې. چې بې سکونه نو دا دوه خوره او ښه په مزه وده کېږه. ټوقې کوم ته ولې داسې سره سپینه شوې؟ ښه راځه راځه کښېنه تا سره ډېرې خبرې کوم. نه اوس نه. اول د مشر سرکار دعا واخلو. څه دې ووې؟ تو مخکې مشر سرکار له نه تلې دعا دپاره. ستاسو د دعا زیات ضرورت دی بیبي. دا خو غضب شو. زر ورشئ. ګنې دا ټولې خوشحالۍ به په ماتم کې بدلې شي. ځئ. چې کله مشر سرکار راشي نو په خپل پروزه دعا ته واخله. تر هغې ټوټوسه تر کومه چې خپل لاس هغې ستا په سر نه ایږدي. حیرانه شوي؟
څه دې سوچ کړی او څه در سره وشو تا سره تا ته به داسې لګي لکه چې تا د سر نه چا ته عزت څادر راکاږلي او سرتوری په چوک کې ودرولي که نه ما ته هم داسې لګېدلي چې زه کله په عزت او په مینه ستا رښتې پسې تا کره درغلی او زما د بنو په وړاندې تا ما ته انکار وکړو زما بېعزتي دې کړې وه دې کتل تا څنګه بدل مې د نه واغستو د خپلې بېعزتۍ ما ستاسو بېعزتي نه وه کړې مشر سرکار او دا اوس چې د هغه شریفو بیبیګانو د کمرې نه را روانه وې دا څه بېعزتي نه ده زه چېرته هم نه وم تللی ما د څه پته دې حویلۍ کې چېرته تلل دي زه خو شهاب بوتلی وم خو شهاب بوتلی وم ته خو ککې یې که نه تا ته هېڅ دي معلوم بل غړتوب تبصرې کولی شي چې د چا کمرې ته به اول ځای دا درته نه دي معلوم مشر سرکار تاسو ته غلط فهمي شوې ما دا خبره داسې نه وه کړې څنګه چې تاسو ته در رسېدلې ده ما په ژوند کې چېرته دوکه نه ده خوړلې خو لګي چې دې ځله مې داسې دوکه وخوړه چې د کم حساب به زه تر قیامته ورکو کومه چې ما شریفه عزتداره ګڼله او انګور مې ترې جوړه کړه او را مې وسته هغه به داسې خیجي هوښیاره مرغۍ کله هم د چا په دام کې نه ګیرېږي خو چې ګیره شي نو سره د خپلو دواړو خپو یې نښلي او زم ستا په دې معصوم شکل باندې تیر وتم مشر سرکار تاسو څه وایې رښتیا ویمه ډېره لویه غلطي وشوه مانه خو ټیک ده چې دا د خزرو د اصحاب پنډ ما راوچت که نو بس بیا مې په سر که دا د کم ځای شرافت دی داسې خو خلک څوک د خپل سر دشمن سره هم نه کوي د ټولو مخکې پر راښکلو داسې بوتله لکه چې د ماهرې پلار د مشر سرکار پلار وجلی تا ته د مشر سرکار طبیعت ډېر ښه معلوم دی او خامخا ولې ته ځان لړه خورې په ارام کښېنه هر څه به ټیک شي خو دا زیات دی زه به دا نه برداشت کوم بیا داسې وکړه خپله مور قتل کا عدالت کې به ته خپل سړی پیش کې او الزام به هغه په خپل سر واخلي دا څنګه خبرې کوئ تاسو خبره نه کومه مشوره در کومه که ته د خپلې مور زیاتې برداشت کولی نه شي نو دا د دې بهترین حل دی ختمه کا کم بخته کتلی شي طنز کوئ په ما باندې بالکل کله چې انسان هېڅ څه کولی نه شي بیا تا ته خامخا د هوایي ډزو کولو څه ضرورت دی اوس لاله بلډ پریشر زیاتی پرېږده د دې ښځو ټک ټوک خو روان وي خدای دې تباه کړي هغوی په ارام بار کښېنه او دوی تماشه کوه که تاسو ټول عمر داسې په ارام د دوی تماشه نه کولې که نه نو دا هر څه به داسې نه کېدل تاسو ما هم د خپل ځان په شان جوړول غواړئ واقعي تا د ځان په شان جوړول غواړم یو کامیاب سیاستدان بغیر مقابلې د ګټلو تیاری کوه پرېږده ته د ښځو دا خبرې انخطې دې وي دوی په خپلو مسلو کې چې کوم سړی خپل کور صحیح نشي سمبالولی هغه به داسې غټه ذمهواري څه سمباله کړي موجودات ته به ما طنز کې او که خپل حال راته وایې ها چې تاسو څه ګڼئ خبره تاول را تاول د زړه خبره کول په ښځو باندې ښه لګي او زموږ په شان سړو باندې ښه نه لګي پوه شوې خو د یوې ښځې سره داسې زیاتې کېدل کتل دې ته نرتوب وایي لا حول ولا قوت د اوسه پورې هلته نښتې او زه په خیر خیال کې پرایم منسټر هاوس ته لاړم او واپس هم راغلم پرېږده یار دا خبرې زبانه دربار کې کښېنه خلکو سره میلاو شه
که زړه دې غواړي د هغوی مسلې حل کوه، که نه غواړې مسلې ونه پیدا کوه. زه ستاسو په شان کلم نشم جوړېدی. انشاءالله جوړېږي به. نن ستا واده دی، خپلې اوښکې وچې کا. د جړا دپاره ډېر عمر دی. تاسو څوک؟ زه د پیر شهاب ړومبۍ ښځه یاسمین. څنګه یې تاسو؟ خوشحاله یم چې زما په شان یو بله راله. یو ځای به دردونه بیانو، هسې زما په شان دوه نور هم د دې حویلی کې، خو په عمر کې زما نه ډېرې مشرې دي. هغوی سره په څه خبرو کولو ډېر شرم راځي. خو ستا نه څنګه شرم؟ ته خو خپله یې زما په شان. ته زما دا تحفه به قبوله کړي؟ او ولې نه، پلیز تاسو کښېنئ. که ته دا تاسو ما څه وایې نو زه نه کښېنم. راځه کښېنه. تاسو خبرې کوئ، زه زما. دا یاسمین ده. ما ویلی دي دې ته، دا ما ډېره ښه پیژني. دومره مې پیژني څومره په ښه طریقه چې زه تا پیژنم. زه دې ویلو له راغلی یم دیله ستا د خوښې او ناخوښې په باره کې، خو موقع میلاوه نه شوه. بیا کله هسې به هم دلته اوسېږي. دا دې ماله سره وړي. ښه دا څه ټوکې دي؟ دا ټوکې نه، حقیقت دی. هسې هم یو نه یو ورځ دا به هم دا کفن اچوي، ځکه چې زما په شانتې دا هم یو اشنډه ده. یاسمین د دویمې راتلو سره سپېړې دي شروع کړي، او چې درېیمه راشي که نه نو بیا به تم داسې سپېړې خوري. بلکې دا سپېړه د دې واده یو رسم وګڼه. د بل چا غوسه په نورو ایستل د دوی پخوانی عادت دی، یاد یې ساته. د دې خلکو کار صرف همدا دی چې د خپل ځان نه کمزورو خلکو لوریانې خپلو زامنو له وکړي، څوک چې د دوی په جال کې ګیرې شي او لیونې شي.
زمګیره شو مامي. د دې اویلې ادم خواره بې ګناه خلک په خوږه چاړه لال کي او یو ډډې ته یې وغورځي. تسلي ساته یې سپم نه وي چې څنګه ستا درېیم واده وشي د دواړو به خپلو کې اتحاد وشي. او د اتفاق نه کېدو پورې به زه همداسې په دار ولاړ یم چې چاته ړومبی خفه نه شي، چاته دویمه خفه نه شي، چې چېرته مشره سرکار خفه نه شي، چاته پیر صاحب خفه نه شي. یو لوی عذاب جوړ شوی زما دپاره.